علیکم ګران کتونکو تاسو ګوړ لګیا شو خو ماشاءالله زم تاسو اوس ټایم د باز ځای د اوس بیا تاسو په خدمت وړاندې راغلی ما سره رائټ هاند سایډ باندې تاسو ګوړ لګیا ما سره د معاذ بھائی السلام علیکم معاذ بھائی وعلیکم السلام ویلکم ټو د سټوډیو سر थैंक यू जी थैंक यू او ما سره په لیفټ رائټ باندې جی قاضي اصغر بھائی السلام علیکم جی څنګه سر تاسو ښه پہله ټول نو مخکې جی تاسو دوانو ډېر ډېر مننه تاسو ټایم وستو تاسو موږ لپاره راځي دومره په شارټ نوټیس باندې تاسو نه بس او زما ویورز ته تاسو صرف سٹارټ کې خپل لګ انټروډکشن وکړئ چې تاسو ما ته پته ده تاسو چې کوم ویډیوز دي ماشاءالله الحمدلله ډېر زیات وایرل شوي دي هر ځای کې هر یو کس یوزلی په خبر کې هغه نه علاوه پاکستان کې تاسو پیژني او بیا که زموږ څوک داسې ویډیو دي چې هغه تاسو نه پیژنئ تاسو کایند خپل لګ بریف انټروډکشن وکړئ ما ویورز ته زما نام قاضي محمد اصغر ده او زه د پیښور لنډیر باغ اوسیدونکی یم قاضي فیملی سره بلنګ ساتم او زه یو مایکرولاइट پایلټ یم مینوفیکچرر یم او په دغه ټیلنټ په وجه باندې ما په ټول پاکستان کې په دنیا کې مونږ خلک پیژني دلته چې کوم راغلي یو نو دا د دې یو موږ سره ډېر لوی مهرباني ده چې دې موږ له ټایم راکړو او دې زموږ دا هینډس فور دي چې تاسو د موږ څخه تاسو څه پوښتنه وکړو ویورز دا موږ سره غیر به دا اوس موږ سره د دې چې کوم د اورګنایزیشن دی دا غي طرف ته هم راځو دینه بل د دې انټروډکشن واخلو او ماز بل ماته او ویورز ته خپل بریف زمانوم د معاذ فدا زدا بیسیکلی اقرا نېشنل یونیورسيټي نه تعلق ساتم میډیا ډپارټمنټ نه او مونږ چې دینو قاضي برادرز فلاینګ کلب چې کوم زمونږ دی دا ارباب لنډه دی بیسیکلی دا زمونږ یو ارګنایزیشن دی په هغې کې مختلف چې دینو پایلټس وغیره دي نو زه زما پکې دا کردار دی چې زه کوشش کوم چې میډیا ټچ کړم او ورسره دی چې څومره دا ویډیوز وغیره دي دا ایډیټ کوم پورټری کوم شیر کوم دا ټول چې دینو زما دی او دینه علاوه په مینجمنټ کې چې دینو هغه پکې زما یو نمایه کردار دی خو جی ماشاءالله تاسو لکه څومره ایکسپوژر میډیا باندې ملو شوی دا تاسو طرف نه بالکل ښه زما पहिला کوېسچن تاسو نه دی اصغر بھائی ما ته زما ویورز ته وایي چې دا جهاز چې کوم تاسو جوړ کړی دی دا تاسو څنګه جوړ کړی او دې جهاز نه علاوه هم تاسو چې کوم زموږ د شو نه مخکې چې کوم میټینګ هم کېدو هغې کې تاسو ماته وویلې چې زما ایکسپرټیز داسې چې کوم ایرکرافټ دي یا داسې هغه دي هغې کې شته دی نو ما ته زما ویورز ته لږ خپل دې جهاز حوالې سره او هغې سره چې کوم نور تاسو کوم چیزونه جوړ کړي دي هغې باره کې ووایئ پلیز دا جهاز چې کوم دی مایکرولاइट دا زما والد صاحب چې کوم دی په 1978 کې د دې جیمز بونډ یو مووي کتلې وه او هغې دا شیډر پخ شو شیډ دا خو ډېر ایزي دا موږ خپله هم جوړ کړی شو ولې دې ورته شوق و
نو هغه شوق چې کوم دی نو نن الحمدلله هغه شوق تر دې حده پورې رسېدلی چې زه خپل یو پایلټ یم د پلار په وجه باندې زما والد صاحب او زما ترونه هغوی باقاعده دا یو جهاز جوړ کړو په یو ډېر محنت او ډېر ایفرټس نه پس په خپل بیهاف باندې او هغه انشاءالله هغه کامیاب شو موډیفای شو د 2 سیټر جهاز دی باقاعده او په هغې په وجه باندې چې کوم دی نو نن الحمدلله موږ ته سره ناست یو او متعارف کېږو خلکو په وجه باندې د دې نه علاوه چې کوم دی نو زه پیراګلایډینګ انسټرکټر یم د پولیس زه په پولیس کې هم سروس کوم نوکري کوم او زه د پولیس دپاره هم پیراګلایډینګ زما ډېر زیات کړي دي مایکرولاینډ فلاینګ مې ډېر زیات کړی دی او زه په پولیس کې واحد یو پرسن یم چې مطلب زه مایکرولاینډ جوړولی شم مینوفیکچرر یم او ټریننګ ورکول غواړم خپل پولیس له بیکاز هر ځای کې په یورپ کنټریز کې تاسو وګورئ که نه یو معمولي غونته کې څه اکسیډنټ وشي څه نور څه خبر وشي بس د پولیس یو جهاز یو هلیکاپټر دی د پاسه ولاړ هغه نه عکس نه شي ایریل هیلپ ډایرکټ راشي دلته زموږ پولیس کې چې کوم دی کنه د دې شیانو ډېر زیات ضرورت دی زه دا خبره بار بار په هر یو میډیا کوم په هر ځیز کې زه دا خبره کوم چې وایي زموږ پولیس ته د دې شیانو ډېر زیات ضرورت دی او زموږ آی جي صاحب زه هغوی ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو د خپل کانسټیبل د ټیلنټ نه کار والي دا ستاسو ډپارټمنټ لپاره ډېر زیات بیک بون حیثیت لري او که څوک په دې خبره باندې سوچ وکړي او توجه ساتي ښه تاسو خپل د والد صاحب خبره منشن کړله ما ته زما ویورز ته وویل چې هغې هم تاسو ویل دا بیسیکلي کانسپټ د هغې دی هغې نه تاسو دا اډاپټ کړې ده نو د هغې ډیت څنګه شوی و د هغې تاسو ما یو سرټیفیکیټ تاسو ما ته هغه وښوله یو چې کوم تمغه امتیاز والا چې کوم هغه نو هغې ته دا ټایټل هم میلاو شوی نو لږ ما ته زما ویورز ته خپل والد صاحب دا جی 7 ساله تقریبات زموږ په دې پېښور کې دا ګیس ګیمز کېږي دا په دې سټیډیم کې نو د هغې تقریبات لپاره ګیمز لپاره زما والد صاحب یو ایرکرافټ بل جوړ کړی سپیشلي د هغې دپاره چې مطلب هغې باندې ډیمو فلایټ ورکولو د هغې ټیسټ فلایټ چې کوم کله کېدو نو هغې کې زما والد صاحب اکسیډنټ وکړو کرش ورکې شهید شو نو په هغه بعد از وفات بیا هغې ته دا تمغه امتیاز میلاو شو او د دې دپاره دا د حکومت دپاره و دا سیزن چې زموږ والد صاحب پکې لاړو او موږ خو همدغه خبره کوو چې بوی د والد صاحب زموږ چې کوم ټیلنټ و نو الحمدلله په ټول پاکستان کې ومنلی شو په هغې په وجه موږ ته تمغه امتیاز میلاو شو او بس صرف او صرف زه په دې خبره افسوس کوم چېرې مطلب زموږ حکومت چې کوم دی نو بس تاسو به په یو میډل کې بند کړي او د هغې بیسیک نور به سم نه په دې کې زه دا اډ آن کول غواړم چې کوم مایکرولاइट ایرکرافټس یا جیروکپټر ایرکرافټ چې کوم دی مینوفیکچر کړي دي نو بیسیکلی دا غي سټپ بای سټپ یو پروسیجر وي سټپ بای سټپ پروسیجر دا چې یو پکې انجینیر وي بل پکې چې دینو نور سپیشلیټي لري بل پکې نور سپیشلیټي نو آیو جاز چې تاسو جوړ کړئ نو د عین علاوه دا غي باندې پراپر یو کس ټیسټینګ کوي وذ پراپر کټس سیفټي کټس ایل رن به پکاري هر څه پکاري نو اوس موږ سره دا مسله و د دی والد صاحب چې شوی دی باغې کې دا غي دا مسله و چې یو نوې جاز جوړ شو ایکسپریمنټس لپاره موږ سره دومره وسایل نه وو ځکه چې دا سره ریسورسز کم وو هغې چې داسې کار وکړو چې جهاز یې والوزولو نو هغې کې مسحیپ وشو ایکسیډنټس وشو ایکسیډنټس آل اوور دی ورلډ چې دی نو دا کېږي دې کې داسې خبره نشته دی خو هغه ټایم سره چې کوم یو اټینشن موږ ته پکار و میلاو نه شو اپنی مدد آپ باندې په خپل ځان باندې موږ چې دی نو دا یو ایکسپریمنټ وکړو نو په هغې کې چې دی نو دا مسحیپ وشو چې هغه شهید شو ستاسو د جواب سره تړلی شوی زما بل کوېسچن دی چې ستاسو دا دومره چې تاسو دا خپل دا مایکرولاइट ایرکرافټ تاسو جوړ کړو داسې دا وړوکې خبره نه ده دا ډېر زیات ایکسپرټیز ډېره سکل غواړي او هغې نه علاوه تاسو خپل په لکه خپل د جان بازي مو لګولې ده چې دا هم ټرای کړی دی ځکه چې ایکسپریمنټ دی چې څنګه دی ویلې چې دې فیلډ کې مسټیکس یا داسې مس هیپس کېدی شي خو الله پرې ساتي نو تاسو دا دومره غټ پروجیکټ چا فاینانس کړی د دې دومره ریسورسز د دې دومره هر څه لکه فنډینګ کوم ځای نه وشوه لکه تاسو خپله وکړله یا څنګه مو کړي وو دا چې تر زما والد صاحب چې کله د شهیدګۍ نه مخکې زما والد صاحب امریکې ته تللی و سویټزرلینډ ته تللی و نو سلګ ډېر روزګار به یې کولو هغه پیسې به لږ ډېر راتلې نو چې کله هغې وفات شو نو سلګ ډېر موږ سره دومره زموږ یو ځمکه وه یو پراپرټي وه دومره چې هغه د پاته د پلار د شهیدګۍ نه پس چې کوم دی زموږ سره ټیلنټ پروت و مخې ته خو وران ورسره ولې چې پلار مې نو شهید شوی و نو ما دا ټیلنټ مخکې کول غوښتو دې پسې ما خپل پراپرټي خرڅه کړه دې پسې ما خپل کور خرڅ کړو چې به ولې چې موږ ته والد صاحب ویلو چې موږ د باز په جاله کې د باز بچی وي نو ګوره موږ د خپل پلار د والد صاحب دا ټیلنټ او د خپل پراپرټي خرڅه کړه موږ سره حکومت دومره څه هیلپ ونه کړو چې کم از کم به دا خلک چې سپورټ کوي یا تاسو سپانسر کوي یا خپل کور کې دی یو جهاز جوړوي زه به تاسو دا یو نن سبا تاسو عام وګورئ چې په خپل کور کې یو انسان خپل موټر سایکل کې پنچر کړي نشي راغولې موږ جهاز جوړو دا موږ چې په میډیا بار بار دا چغې وهو دا خبرې کوو تاسو موږ له دومره ټایم راکړو موږ هم دا وایو چې دوی په خپل بیهاف موږ ورسره پورې څه کړي دي موږ له حکومت دومره څه نه دي کړي ایو فلاینګ کلب چې زموږ په مسحب باندې بند شو بوټنیکل ګارډن په ابابي سپورټس فلاینګ کلب په داخل پارک کې
او هغې باندې حکومت ښه پیسې ولګولې او دا د یو مس انډرسټینډینګ د وجې بند شو چې وایي دلته فلایټس راځي او دلته داسې کېږي دلته هغه شی کېږي زموږ د فلاین کلب بند شو اوس موږ ته ډېر خلک راځي موږ له ټریننګ راکړه یاره چې موږ له دا وکړه یاره چې موږ له پیراګلایډینګ ټریننګ راکړه یاره چې موږ یو ډرون جوړ کړه زه هر څه کول ته تیار یم خو په کومه ما سره پلیټفارم نشته دی ما سره یو فلاین کلب نشته دی دغه سبا راشي ته وایي ما ته چې موږ ټریننګ کول غواړم زه په تا چېرته لوسم زه به تا له فلای کوم ځای کې درکوم ایرپورټ ته چې لاړ شي هر قسمه کلیرنس موږ سره شته وایي لایسنسز هر یو شی شته سیکیورټي کلیرنسونه شته دی او دلته نه د حکومت نه پرېږدي بیسیکلی زه دې کې دا اډ کول غواړم چې فاینانس چې دی نو ستاسو کم یو شوق چې دی د هغې دپاره یو میجر رول ادا کوي صحیح خبره تاسو سره چې فاینانس وي تاسو هر رنګې ګاډۍ اخیسته زه ساتلی شم اخیسته ځای ته تللی شم بیسیکلی فاینانس ضروري دی د دې والد صاحب بهر ملک کې ملیشیا کې یو اس کې نور ځایونو کې د دې والد صاحب یو ډېر یو انرجیټک پرسنالټي وه مشران ټول انرجیټک صحیح خبره هغې چې خپل کم سیونګز کړي وو په شوق باندې لګولي وو نو اوس چې کله د دې والد صاحب وفات شو نو دې سره هغه اپر هینډ ختم شو صحیح خبره ده دی په بیک فوټ باندې راغه خپل مدد آپ چې کم مونږ نه کېدی شو چې یار څه انویسټ کو پکې څه دغه کو کنه نو ځکه چې زیاتره خلک په دې باندې هغه ټایم سره نه پوهېده چې دا جهاز جوړوي هر سړي به ویل جهاز څنګه جوړوي نو چې بیا جهاز جوړ کو نو بیا هغه اماونټ نه دا جوړ شو چې لکه فرض کوئ هینډ ټو ماوث والا سین نو هغې کې چې دی نو بیا مونږ کټ کړی دی جهازونه جوړ کړي دي اوس دې کې زه فاینانس کې تاسو ته دا خبره کوم چې ان کیس فاینانشلی د دې هیلپ چې دی نو د ګورنمنټ وکړي نو یقین سره درته زه وایم چې دا خو دا ایرکرافټ چې کوم مایکرولایټ ایرکرافټ دی د دې نه علاوه دی هلیکاپټرز وغیره جوړولی شي دی چې دی نو جیروکاپټرز وغیره جوړولی شي دی صرف دا شی لیمیټډ شوی نه دی صرف ایرکرافټ پورې دا شی نه دی لیمیټ شوی دا دې نه علاوه دی آر سی جهازونه وغیره جوړ کړي دي چې کوم بعض ټایم دی تنګ شي نو خپل د کور د پاسه داسې زموږ د کور د پاسه آواز را رواني مونږ ته پته چې دا مونږ له زولې دا زموږ جهاز دی نو فاینانس چې دی نو هغه د کم یو شوق دپاره ما ضروري وي خو چې تر هغې پورې هغې کردار ادا کړی دی چې د دې والد صاحب ژوندی و هغه چې وفات شو الله دې وبخښي نو هغې نه پس بیا ډېر حالات ګډوډ شو تاسو نه نیکسټ کوېشن زما دی اصغر بھائی چې حکومت چې کوم دی هغه نه اوسه پورې ستاسو څه مدد کړی دی یا تاسو سره څه شي کې سپورټ کړی دی حکومت ګورنمنټ چې زموږ کوم دی زموږ ګورنمنټ چې کوم دی چې د والد صاحب د وفات نه پس چې کوم دی ما سره ګورنمنټ ته هیلپ کړی چې ما له د پولیس کې یو نوکري راکړې ده صحیح شو جی یو کانسټیبل پوسټ باندې زه یم آی جي سید خان صاحب راغلی په سن 2001 کې چې مطلب زما والد صاحب 11 اپریل باندې شهید شو په درېیم ورځ دوباره فاتحه ته راغلو نو هلته کې وایي چې موږ زه به مشر ځای به زه په پولیس کې بړتي کوم نو ما سره د پولیس ما سره د حکومت به دا یو سپورټ شوی دی چې دوی ما له ګورنمنټ نوکري راکړې ده هغې نه علاوه چې کوم دی نو بس زه که په ګورنمنټ کې هر قسمه خبره کوم د خپل ټیلنټ په بیهاف کوم نو د دې نه علاوه هېڅ هم نشته زما 17-18 سال شو سر سروس او زه ما که کانسټیبل یم حالانکې تاسو زما د ټیلنټ ګورئ تاسو په میډیا هم ګورئ او هر انسان ګوري خو یو کانسټیبل دومره اچیومنټس او دومره ټیلنټ کولی شي او د هغه زما نه پروموشن نشته دی زه خپل افسرانو ته ریکویسټ کوم چې یاره زه ستاسو د ډپارټمنټ یو سړی یم او تاسو په خپل ډپارټمنټ کې داسې یو کس پیدا کړئ چې هغه کم از کم یو جهاز الوزولی شي ما خپل ډپارټمنټ کې تاسو داسې کس پیدا کړئ چې مطلب هغه یو مینوفیکچرینګ کولی شي هغه تاسو د سټاف ټرین کولی شي دا کوم پرسیشن انجینیرینګ صرف مینوفیکچرینګ خو نه دی صرف پیسونه خو نه دي یو ځای کول زه دې ته بار بار دا ریکویسټ کوم چې سر پلیز راشي وزټ وکړئ
وزه ټکو عزت تاسو په پی ټی سی هم چې زموږ په پولیس ټریننګ کم سنټر دي په سوات کې ټریننګ سنټر دي زه به الته دي د پرشوټ ټریننګ ورکوم زه به د مایکرولاټ ټریننګ ورکوم زه به د ټیکوانډو د کمانډو ټریننګ ورکوم ما کې دا ټیلنټ سره د څه جوړ کولای شم او بس د پولیس د دین علاوه به زه دې کې دا اډ کول غواړم چې ګورنمنت کې داسې خلک هم شته زموږ پرنګي زنده دله او شوق سره وابسته خلک هم شته چې کم په دې هر څه باندې پوهېږي نو هغې له چې کله پته ولګي یا مونږ ورلږ چېرته کې ورشو نو هغې مونږ اپریشیټ کوي خو څه داسې خلک دي چې هغه په دې شوق باندې نه پوهېږي چې دا څه دي تاسو جهاز جوړ کو ټیک د تاسو ولوځوئ خو لکه زه ستاسو څنګه هیلپ وکړم هغه یو سنټر اف ګریویټي نشته هر سړی خپل یو سټوري کوي نو بیسیکلی دا یو پوره راوند ټیبل یو میټینګ پکار دی په هغې کې ټوریزم انډسټري انوالو کېدل پکار دي کوم چې دا بزنس هیډز دي هغې ان کېدل پکار دي چې هغې مونږ نه تپوس وکړي چې دا څنګه به امپلیمنټ کوي او تاسو ته زه دا یو خبره وکړم چې دا کوم چې ایرکرافټ او دا کوم سیسټم چې مونږ روان کړی دی دې کې که ګورنمنټ مونږ سره هیلپ وکړو نو زه درته وایم چې دا شی به انټرنیشنلی چې دی نو دا به بیا ریکګنایز هم شي او هغوی به اپریشیټ هم کړي چې پاکستان غونډه کې ملک کې دا شیزونه کېږي خیر زه ګورنمنټ زه به تاسو ته دا خبره کوم چې ګورنمنټ کې څه چې حالات 15 کاله 7 کاله زموږ په خیبر پښتونخوا کې تیر شو نو لازمي خبره ده چې هر سړي به دا آیډیا کریټیسایز کوله چې داسې کار دی چې حالات چې څنګه وایي مطابق یې کریټیسایز کوله خو خبره داسې ده چې اوس چونکې حالات هم ښه شو نو زموږ سترګې ګورنمنټ ته دي او دې خلکو ته دي چې کم ناست دي کم چې ریسپانسیبل خلک دي هغې ته زه دې پلیټفارم نه دا میسج ورکول غواړم چې یو میټینګ کال کوي لیټس سیټ ټوګیدر په دې باندې مونږ چې دی نو کار وکړو په دې باندې به زمونږ یو میټینګ ارینج کړو او هغې کې به ټول تاسو ته د شروع نه والې تر اخره پورې زه یو آیډیا پیش کړم او هغې کې به انشاءالله تعالی زمونږ پښتنو پېښور نوم به اوچتېږي او د پاکستان اکانومي کې به مونږ کنټریبیوټ کوو نو دا زه دې ته اوپنلی چې دی نو دا زه انوایټ کوم پروپوزل کوئ تاسو سره صحیح شو ډېره ډېره مننه جي ښه اصغر بھائی تاسو نه ډېر زیات ټایم زه نه اخلم ځکه چې موږ سره آلموسټ پروګرام ټایم ختمېدو کې دی ما ته دا ووایئ چې ستاسو دا فلاینګ اوس ولې بند دی او تاسو هغې دپاره حکومت ته زموږ چې کوم دی څه اپیل یا تاسو ورنه څه ویل ورته غواړئ نو تاسو ورته ویلی شئ زموږ دا فلاینګ چې په څه وجه بند دی نو دا وجه حکومت ته پته ده ځکه چې زه خو خپل هر طرف نه خپل کوشش کوم هر طرف نه زه وایم چې بوی تاسیس هایلایټ شي باقاعده سټارټ شي په پنجاب کې دا فلاینګونه سټارټ دي جی کېږي زه خپله ویټنس یم زه تاسو ته وایم تاسو د دې ویټنس یې زه په خیبر پښتونخوا کې دا شی دي بند کړی دی ولې تاکہ د دې ولې جواب زه هر یو میډیا نه دا تاسو کول غواړم تاسو خبره زه کټ کوم بینګ پولیس کانسټیبل تاسو ته خو د زما څونه خیال دی نو سی مسله هم تاسو ته پکار نه دی چې نه کېږي ځکه چې تاسو الریډي پولیس سروسز کې سروینګ یې زه خو دا خبره ځکه کوم چې ما ته د پولیس افسرانو طرف نه ما ته ګوره ما سره د خپل جهاز زم چې کم از کم ما ته خپل NOC ملو شي چې زه د خپل جهاز فریلی لیدولی خوشم کنه نو باید چې زه خپل جهاز هم نشم لیدولی نو کم از کم ما سره ما د پولیس افسرانو طرف نه زه د پولیس یو فرد یم یو کنسټیبل یم چې کم از کم ما ته خپل افسرانو یو NOC جاري کړي چې باید دا زموږ پایلټ دی دا زموږ ډېر فیسټیولز کړي دي دا زموږ فلیګ ډېر زیاته په 2000 فیټ کې ما د دې فلیګ ډیمونسټریټ کړی دی نو چې کم از کم ما ته د خپل پولیس نه NOC ملو شي نو کم از کم زه به خپل فلاینګ کنټینیو ساتلی شم ادروایز که پاکستان ایر فورس دی که داسې مطلب نور محکمې دي نو هر چا یو خپل ریسټرکشن دی چې بوی دا زما ډیوریسډکشن دی دلته به نه راځي دلته به نه راځي دلته به نه راځي نو داسې خو نه کېږي جي زه خو د خپل NOC دپاره یو ریکویسټ کوم چېرته زموږ د خپل فلاینګ کنټینیو کړو نو موږ سره یو NOC پکار ده دې کې زه تاسو سره دا یو شیز اډ کول غواړم چې داسې کار دی چې زموږ دا ایرکرافټ صرف د دې دپاره ضروري نه دی چې موږ صرف فلاینګ ورکو لګوي موږ د کرونا سره فایټ کولو کې دا ایرکرافټ یوز کیدی شي دې نه علاوه چې دې نو موږ ډینګي سپری کولی شو په علاقو باندې الریډي هم چې الیکشن راشي نو موږ پاس نه پرچیانې لړا کوو لکه دا اپنی مدد آپ چې موږ ته څه اپرچونټي راغله هر څه موږ پکې کوو لګوي مونږ دا ټول سپریګان کولی شو هېڅ ضرورت نشته دی چې تاسو بهر نه څه قسمه اکوپمنټ وغواړئ چا نه هیلپ وغواړئ مونږ به چې کم فاینانس دی زمونږ به مونږ تاسو ته پروجیکټ کوو هغې کې به چې دی نو مونږ به داسې کار وکړو چې تاسو ته مونږ په لیمیټډ اماونټ کې مونږ به تاسو ته دا ټول د دې بیماریانو دا څومره سپری دی یا چې څومره هر څه دی د خپل طرف نه به مونږ دا تاسو سره کولی شو دې نه علاوه 100 days عمران خان چې دی نو دا اعلان کړی چې هغې کې به تبدیلي راځي زه 100 days چیلنج زه ورکوم give us 100 days او په 100 days کې چې زه به څومره کنټریبیوټ کوم دا قاضي برادرز فلاینګ کلب به چې څومره کنټریبیوټ کوي نو تاسو به خپله حیرانه شئ چې دوی دا څه وکړه
ټوریزم کې دي څومره چې دینو مخکې لاړ نو 100 ډیز د چیلنج ورکوم چې کینی موږ سره میټینګ وکړي زه 100 ډیز صرف موږ ته NOC راکړي او فلاینګ موږ ته الاؤډ کړي 100 ډیز کې زه تاسو ته دا چینجز ښیم چې موږ څونه څه کولی شو او دا دي چې یو بله خبره زما ماست امپورټنټ ځکه ده چې مطلب په محرم سرویلنس کې زموږ د پولیس ډېرې قربانۍ دي. صحیح خبره ده. زموږ پولیس ډېر زیات 5000 د کسانو نفري راغواړي دي او باقاعده ګوره تاسو به کتري په دې ایر کې MI-17 هلیکاپټر په محرم سرویلنس کې باقاعده ګرځي په ټول اراوند پېښور باندې. ټیک شوه د MI-17 خرچونه د هغې فیول او د هغې مینټیننس د هغې د پایلټانو تنخواه دا زموږ د پولیس نه بیا ځي. نو زه په پولیس کې پایلټ یم که نه زه به دا شی نه کوم که نه. ټیک شوه دومره ایډز راشي هر یو څیز راشي او بس لاړ شي ختم شي. زه ورسره زه خپل افسرانو ته دا ریکویسټ کوم چې سر تاسو د دې خپل کنسټیبل نه دا کار ولې زه به د سیکیورټي سرویلنس کوم زه به د محرم سرویلنس کوم زه به د یو داسې کارونه کوم چې سره ستاسو سوچ نه بهاري. صحیح خبره. ولې چې زه یو کنسټیبل یم زه ختم ناست یم نو زه دا سوچ کوم چې موږ له څه پکار دي. زموږ پولیس شهید شو څنګه شهید شو ټیرریزم کې راغی دې کې راغی دې کې راغی موږ سره څه ایفرټس دي څه شی نه دي موږ سره چې کوم څیزونه دي زموږ د پولیس دپاره ډېر کارآمد دي خو کایندلی پلیز زموږ افسران دې خبرو ته لږ توجه ساتي. چېرې دا زموږ کنسټیبل هر یو میډیا نه موږ ته چغه وایي چې وایي دا ټیلنټ په کار راولي دا ټیلنټ زه به سبا نه یم تاسو چې کوم سکلز دي دا یوټیلایز دي به دا جازونه د یورپ نه راغواړي او په کروڑونو روپۍ به راغواړي او دوی به له په ډېرو کمو پیسو کې په یو ښایسته ورکشاپ کې یو جهاز به ورکوم یو هلیکاپټر به ورکوم نور کنسټیبل څه وکړي یار. صحیح خبره زه چې دی نو دا خبره په دې باندې وایند اپ کوم ډېر په ایزي سبجیکټ باندې چې مونږ چې دی نو یو میټینګ ته په انتظار باندې او یو گرین سیګنل ته په انتظار باندې تاسو مونږ له فری هاند راکړئ صرف 100 ډیز لپاره او ان شاء الله تعالی تاسو به خپل حیران شئ چې د پښتانه څه کولی شي. تاسو خبرې باندې بالکل پوه شوم. ډېره مننه ماز بھائی ډېره مننه قاضي بھائی قاضي اصغر بھائی تاسو ماته خپل دومره قیمتي وخت راکړو موږ زما ویورز تاسو دومره انفارمیټیو خبرې شیر کړلې. ویورز دا زموږ د نن اپیسوډ اف شوق اینډ مشغله دي چې کوم ما سره چې کوم ټیلنټډ کسان ناست تاسو د هغې مایند سیټ د هغې ویژن تاسو وکتله د هغې اچیومنټ تاسو وکتلو هغې چې کم اچیومنټس اخیستي دي هغه تاسو وکتل. زما چې کوم ګورنمنټ دی لوکل ګورنمنټ چې کوم فیډرل ګورنمنټ دی دواړو نه زما دا اپیل دی چې زموږ دا چې کوم ټیلنټ دی لوکلی چې کوم KP کې دی نه علاوه KP د څه زموږ د غونډ پاکستان کې چې کوم ایگزیسټ کوي نو هغه د ریکګنایز کړي زموږ چې کوم ایسټس دي هغه د ډیکلیئر کړي چې ایز ا زموږ دا د پاکستان داسې اساسي دي چې دا به سبا د پاکستان نه صرف خپل فاینانشل فائدې لپاره نه صرف پاکستان بیټرمنټ لپاره به دي کنټریبیوشن کوي او دا چې کوم تاسو د مانن کوم ګیسټ وخول تاسو د خپل هم تاسو به دي سوشل میډیا ډیفرنٹ پلیټفارمز باندې به دي کتلی د دې صرف چې کوم شوق او هابي دا هغه صرف فلاینګ ته لیمیټډ نه ده د نه علاوه هم دي ډیر زیات ایڈونچرز دي پیراګلایډینګ دي کوي اف روډینګ کلبز کې دي ډیر زیات پارټیسیپیشن دی ډیر زیات کنټریبیوشن دی ډیر ریلیز کړي دي هغه نه علاوه خپل هم داغي چې کوم خپل ایکسپرټیز او ډیر زیات ایڈونچرز دی لایک ټو نو ټریول اوټ کیمپ ډیفرنٹ ځایونو کې خو صرف دا داسې شیزونه نه دي چې تاسو دی باندې تاسو دا ویلی شئ چې دا زموږ کوم ایسټ دی داسې ټیلنټ دی دا موږ ریکګنایز کړی نه یا نو زما د حکومت دا اپیل دی چې تاسو دې باندې ریکګنایز کړئ د نه علاوه چې دې څه مطالبې دي تاسو نه که هغې کې تاسو هغه ورته الاؤډ کولی شئ نو ایټ لیسټ لږ ډېر کمپنسیشن ورسره وکړئ یا لږ ډېر لیمټس یې هغې کې ورته چې کوم ریسټرکشنز دي هغه ترې اوچت کړئ. ویورز دا هو زموږ د نن اپیسوډ اف شوق اینډ مشغله آی هوپ سو تاسو زموږ چې کوم دا ګیسټس وو د دې دا هابیز دي چې کوم دا شوق و چې کوم د دې په رګونو کې په انهریټ شوی ده دې ته په وراثت کې ملاو شوی چې څنګه تاسو د قاضي اصغر بھائی باره کې او د هغې په والد صاحب باره کې واورېدو نو آی هوپ سو یو انجویډ د اپیسوډ اف شوق اینډ مشغله چې کوم دا نن اپیسوډ و تاسو سره به زما ملاقات کېږي نیکسټ ویک هغه وخت پورې راکړئ ماته اجازت ډېره مننه.